زمونږ د معاشره کې هم عامه ده او د خلکو د موقع نه پیدا لو. دې باره کې مسله دا ده چې د مضطر یعنی د محتاج سخت ضرورتمند داغه د خرید او فروخت نه حضور صلی الله علیه وسلم منع کړی چې سخت ضرورتمند نو داغه نه دا شی په ارزان بیع باندې مالا د دین حضور مبارک منع کړی دا. او حدیث مبارک د ابو داود دی عن علی رضی الله عنه د علی رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع المضطر حضور صلی الله علیه وسلم د ضرورتمند د بیع نه منع کړی دا. وعن بیع الغرر او د داسې سیز د بیع نه چې د هغې میلاوېدل یقیني نه وي. یو سیز لازما په لاس کې شته نه او ستا سره بیع کوم دا به تعالی راوړم بیع مې د مخکې نه کړې ده د دې بیع نه حضور مبارک منع کړې ده. او دریم نمبر فرمایي وعن بیع الثمرة قبل ان تدرک او د میوې د تیاری نه مخکې د خرید او فروخت د دې هم حضور مبارک منع کړې ده. درې خبرې ذکر شوي. نمبر 1 دا چې د مضطر د محتاج د خرید او فروخت نه منع ده. اکثر یو سړی محتاج وي او د ډیر قیمت یو سیز وي هغه ته ما او تا د محتاجۍ نه پیداوالو او ډېر په ارزان نرخ یې ته والو نو دا نه پکار یو څیز چې د کم قیمت یې په هغه قیمت یې اخیستل پکار دي. د دې نه حضور مبارک منع کړی ده. دویم نمبر داسې څیز چې هغې میلاوېدل یقیني نه وي د هغې د په خرید او فروخت نه هم منع کړې ده. او دریم نمبر حضور صلی الله علیه وسلم د میوې د تیاری نه مخکې د هغې د خرید او فروخت نه منع کړې ده. الله رب العالمین دې په موږ تاسو ته عمل توفیق نصیب کړي.